أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد باب الإيمان بالقدر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الفصل الأول عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50 ألف سنة قال وكان عرشه على الماء رواه مسلم اول سر کی مطلق کتاب الایمان ذکر شو بیا پاغی کی دننا د ایمان مختلف اجزاء مونږ زده کړو چې ایمان بالله وبالرسل وبالکتاب وبالآخرة وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت دا د ایمان هغه زغری دا مختلف تقاضی دی ایمان نرستا د ایمان بالقدر خصوصی تذکرہ او دا غی په والا باندې احادیث را جمع کول د دې د اهمیت او د دې د تعلیم چې دی نو دا غی هغه فضیلت ذکر کیږي قدر هم ویلے کیږي او قدر هم ویلے کیږي بالقدر یا بالقدر دواړه لفظ ویلے کیږي تقدیر ته وایي تقدیر وایي اندازې کولو ته نو د مسلمانۍ یعنی د ایمان کاملیت او د ایمان پورواله به علی چې سړی د الله د وحدانیت اقرار وکي د رسول د رسالت اقرار وکي د کتابونو د صداقت او د حقانیت اقرار وکي د ملائکو د پاک مخلوق اقرار وکي او بیا ور سره دا چې دا ایمان ولري چې د انسانان چې څه کوي که خیر کوي او که شر کار نه کوي دا ټول الله تعالی ته د خپل محیط علم د وجنا ډېر په خوا راشي ورته پته او دا پته الله تعالی ته دا علم دسي دی چې دا بالکل لیکلی دی او دغه لیکلي معلوماتو ته تقدیر وایي دغه لیکلي معلوماتو ته تقدیر وایي گویا د ایمان بالقدر مطلب دا شو چې دا ایمان لرل چې انسان ته څه رسي انسان چې څه کوي خیر کار کوي او که د شر کار کوي دا ټول کارونه الله تعالی په علم کې او الله تعالی دا د دې لپاره لیکلي دي خامخا به دا کارونه د انسان نه په دغه طریقې باندې سرزد کیږي دا ایمان بالقدر یا تقدیر باندې ایمان راوړل دي زموږ د مسلمانانو هم دغه عقیده ده چې انسان چې الله تعالی پیدا کړی دی نو دی چې وروسته څه کوي د ټول ژوند پته الله تعالی ته د ډېر مخکې نه موجوده وه د ده صلاحیتونه د ده تقاضې د ده مطالبات د ده تقاضې د دې ټولو معلومات الله تعالی ته وو هغه ټول معلومات الله تعالی لیکلي دي او دا به د انسان نه صادره کېږي دغې ته تقدیر ورته وایي د دې په حوالې باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات احادیث په دې کتابونو کې نقل شوي دي په دې مشکات شریف کې هم دا یو څو احادیث چې دي نو دا راجمع دي د فصل اول او بیا د فصل ثانی او د فصل ثالث په صورت کې کافی احادیث دي نو اولنې حدیث د حضرت عبدالله ابن عمر نه روایت ده
قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې كتب الله لیکلی دی الله تعالی مقادیر الخلائق تقدیرونه د مخلوقات قبل مخک ان يخلق د پیدا کولنا السماوات د اسمانونو والارض او د ځمکې ب50,000 سنه 50,000 سال الله تعالی د دې مخلوقات د تقدیر د خیر او شر او د دې مخلوقات را کارکردګي د ځمکې اسمان د پیدا کولو نه 100,000 کال مخکې لیکل دي 50,000 سال د دې 50,000 سال مخکې لیکل دي قال او بیا فرمایل وکانه عرشه علی الماء او د الله تعالی د عرش چې کوم د الله تعالی د استوا زیره دا مخکې په وبو باندې وو د الفاظو ته سوچ وکړه مخکې په وبو څنګه یو مفهوم خو دا سره غستې شي چې د الله تعالی د عرش د ازمکه ټوله وبو لکه څنګه چې خړې سمندر ته لاړ شي نو سمندر کې وچه نخ کاری ټول استوبي د ازمکه ټوله وبو نو بیا وبچرته وي وب په کوم ځای باندې راټینګي شوی نو د وبونه لاندې تش ګیسو لاندې ګیس دی د پاسه په وبدي او بیا د پاسه په سو عرش یو خبره ده شو دویمه خبره سره داسې ویلې شي چې ګوره د مادیات چیرې د پدري حالتونو کې مونږ کېږي ګیس شکل کې وبو شکل کې مایا شکل کې او بل ټوس شکل کې ټوس مایا او بیا ګیس نو اول دا ټول شیزونه چې الله تعالی را غونډي نو د سپ شکل کې ګورو دا بلا ګیسی په یو سلندر کې د انسانان راجم کی را غونډي کې په یو معمولی دی دغه شانی دا ټول کائنات د ګیس په شکل کې بیا چې دا غین الله تعالی هایدروجن او د اکسیجن نو په جوړولې دواړه بیا د وبو شکل ته اړېلې او چې کوم ځای کې بیا د وبونه د سالډ شکل جوړول پکارونو التی بیا كانت رتقا ففتقناهما دا دواړه زمکه اسمان چې دا یو شکل الله دواړه وشلول یو ته پورته بوتو یو کته پاتې کو سوچ پاتې شو څه په هوا پاتې شو څه چې کوم دینو زمکه پاتې شو څه پر اسمان ته لړل شپه ګورو کې الله تعالی د زمکه اسمان چې دینو په دې موجوده شکل باندې جوړ کړ په داسې حالاتو کې عرش د الله په کوم ځای باندې وعلى الماء په وبو باندې نو عن عبد الله ابن عمرو دا عبد الله ابن عمر نے روایت دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی كتب الله لکلی دی ولکل الله تعالی مقادیر الخلائق تقدیرون د مخلوقات قبل ان يخلق مخکد پیدا کولو السماوات د اسمانون والارض او د مکینا ب50,000 سنه د 50,000 کال مخکی قال به فرمایل وکانه عرش ول الماء د الله عرش په وبانیو اوس دلته 50,000 سال ویلې شو نو چې د ځمکې او اسمان دا نظام نو جوړ شوی نو چې د ځمکې او د اسمان دا نظام نو جوړ شوی نو بیا د کلونه څنګه جوړ شو ځکه د نظام د ځمکې خو د نور په وجه باندې دا کلونه حسابي نو یا خو ته مراد ډېر لوی فاصله ده یا دا چې دا دومره ټیم یې اغسته او لکه په دې وخت کې د دې ځمکې اسمان 50,000 کاله چې راجمه کې نو دغه نه ټیم د نظام شمسی نه مخکې تیر کړی په خبره سره څه پوه شوي وعن ابن عمر د حضرت عبد الله ابن عمر نه روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کل شیء هر شی بقدر په یو اندازه باندې الله پیدا کړی هر چیز الله تعالی په یو اندازه پیدا کړی اقمر دی نه ډیر دی نه کم دی نه ډیریږي نه کمیږي نه ختمیږي نه پنا کیږي نو کل شیء بقدر هر چیز په یو تقدیر مطابق مقرر دی حتی العجز یا حتی العجز والکیس یا والکیس حتی العجز چې شي نو حتی به هر پجار شي ټیک شو نو عجزې بشي او کله حتی نه وروسته ان مقدر کې نو بیا به تسوی سړی حتی ان العجز والکیس بیا به هغه انداز باندې وي خو حتی العجز والکسل که فرض که په دې انداز باندې والے چې دا عتب کې
په کلو باندې څنګه هغه دی لويس كل شيء بقدر حتى العجز كل شيء هر يوسس حتى حرف عطف امراضي نو کدا عطف شي نو بیا د عطف په دې چې راشي بیا بس وایو كل او بیا والعجز والكيس ٹھیک شو نو كل شيء حتى العجز والكيس یا حتى العجز والكيس عجز وی کیس وی او خيارتوب ته او عجز د خيارتوب هغه متضاد لفظ دی نو کو سستی ورته وي سستی ورته ویل شي که کمخلی ورته وي کمخلی ورته ویل شي که بے وقوفي ورته وي بے وقوفي ورته ویل شي نو هر یو شی په یو اندازه پس لیک دی حتی العجز تر دې چې بے وسی هم والکیس او خيارتوب هم دام د الله تعالی د طرف نه لیک دی چې بدی سړی کې بدونو خيارتوبي او دونه باور پکې بے وقوفي کمزوري وي رواه مسلم پدې پوه شوي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه حضرت ابو هريره رضي الله عنه نبل حدیث روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل احتج آدم و موسی عند ربهما آدم علیہ السلام او موسی علیہ السلام د رب په خوا کې د یو بل ثباس کو آدم علیہ السلام او موسی علیہ السلام یو بل نه لیدل څنګه باس کو نو وایدا په اسمان کې د دې روحونو باس کو په عالم ارواح کې باس کو ها مخامخ آدم علیہ السلام او موسی علیہ السلام یو بل نه لیدل نو احتج بحث کو مناظره کو ولا آدم علیہ السلام او بل چا موسی علیہ السلام عند ربهما چرتا درب خواته پاسمانونو کې فحج آدم نو آدم علیہ السلام په غالب شو احتجاج وکاو یو بل باندې دلایل ویل نو په دلیل کې څوک کامیاب شو آدم علیہ السلام فحج نو غالب شو په حجت کې آدم علیہ السلام موسی په موسی علیہ السلام باندې دا څنګه مناظره ونه دوړو باس کو قال موسی علیہ السلام دی آدم علیہ السلام ته وی انت آدم ته آدم علیہ السلام یې الذي هغه آدم خلقك چې ته پیدا کړې الله تعالی بيده په خپل لاس باندې یعنی د الله په قدرت باندې الله تعالی ته په خپل قدرت باندې شکل پیدا کړې ونفخ فيك من روحه ونفخ پوی کړو پوکې وکړو فيك پتا کې من روحي د خپل روح واسجد او پسجده پرست لکتا ته ملائکه ته خپل ملائک درې واسکنک او تی اوسول پی جنته په خپل جنت کې سو الله رسول سو احسانات وکړو یو دا چې ته پیدا کړې په خپل لاس دویم به پتا کې خپل روح پکو دریم ملائکه ته په سجده کړه او څلورم ته په جنت کې اوسولې خو ته هغه ادم یې ثم احبطت الناس بیا تارا کوس کړ خلق به خطیئتک په خپل کمزوري الارض زمکتا اے ادم بابا ستاسو یوې کمزوري د لاسه تا د خپل نسل د جنت نظمه کې تراکوس کو په خبره پوه شوې دلیل ته معلوم شو موسی علیہ السلام سوې چې الله پیدا کړی یو د احسانات رسکړي او بیا هم ته د الله ونه منلو د خپل نسل د جنت نه راکوس نو قال آدم علیہ السلام موسی علیہ السلام تو انت موسی ته موسی الذي اغا موسی استفاك الله چې تخوخړي الله تعالی به رسالته د خپل پیغاماتو لپاره وبکلامه او د خپل ځان څخه خبرو باندې الله د بل پیغمبر سره مخامخ خبرې لري ساسه مخامخ خبرې کړي تا غي کنه واعتاك الالواح او الله تعالی خپل کتاب په تختو کې نقد درکړو د څه ده فيها تبيان كل شيء چې په هغه تختو کې بیان و د هر یو شی د څه ده وقربك نجيا وقربا او دی الله نزدیک کړي کاته نجيا خبرې کوونکې ده فبكم وجدت الله نصون مندلې دیتا الله تعالی كتب التوراة چې لیکلې ده تورات قبل ان اخلق زما د پیدایش نه مخکې آدم علیہ السلام موسی علیہ السلام ته استاسه خیال له فبكم وجدت الله تاسو مندلې الله چې كتب التوراة قبل ان اخلق زما د پیدایش نه با ګوره د الله کلام قدیم دی که جدید دی نو ته به قدیم دی نو چې ته قدیم دی نو خاطر چې الله تعالی نو مو پیدا کړی نو زما د پیدایش نه تورات څونه موده مخکې لیکلی شوی فبکم نو څومره موده را وجدت الله چې تا موندلی الله تعالی كتب التوراة
چې لیکلی او تورات قبل ان اخلق مخکې زما د پیدایش نه. نو قال موسی علیه السلام ورته وی ب40 عاما 40 کاله د آدم علیه السلام د پیدایش نه مخکې تورات څو کاله مخکې لیکلی شو 40 کاله. نو قال آدم علیه السلام ورته وی فهل وجدت فيها آیت مندلې په خپل کتاب تورات کې دا آیت دې پکې کتلې چې وعصى آدم ربه فغوا وعصى او نافرمانی وکړه آدم علیه السلام ربه د خپل رب فغوا نو پرې وته دا آیت دې پکې کتلې قال نو هغه ته نعم او دا آیت خو پکې شته. نو قال نو آدم علیه السلام ته وی الکا چې زما د پیدایش نه 40 کاله مخکې الله په تورات کې دا لیکلی نو دا زما تقدیر نه دی دا خو زما تقدیر دی. نو افتلومونی آیت ما ملامتکې علی ان په دې باندې عملتو چې ما کړه عملا هغه کار كتبه الله چې لیکلی او الله تعالی علی زما دپاره ان اعمله چې د به خامخه کو قبل مخکې ان يخلقني زما د پیدایش نه ب40 سنه سو کاله مخکې 40 کاله 40 سنه 40 کاله. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وتوی فحج آدم علیه السلام غالب شو په موسی علیه السلام رواه مسلم. خبره پوه شوې په دې کې آدم علیه السلام موسی علیه السلام ته دا وښوده چې انسان څه کوي که نه نو دا د تقدیر دی او تقدیر د انسان د پیدایش نه څونه موده مخکې لیکلی شوی. اوس پاتې دا چې انسان چې دا کوم کارونه کوي نو دا که فرض که تقدیر نو بیا به انسان استکار نه کوي که نه وایي نه وروسته بل حدیث به وګورئ په هغه حدیث کې راځي چې الله تعالی خپل تقدیر ته هر سړی رسوي د خپل عمل په وجه د خپل اختیار په وجه. نو دلته آدم علیه السلام موسی علیه السلام ته ووایي چې ګوره ستا په کتاب کې لیکلی دي او ته وایې چې ستا کتاب زما د پیدایش نه مخکې راغلی دی نو چې زما د پیدایش نه مخکې راغلی دی نو په هغې کې څنګه لیکلي چې آدم نافرماني وکړه زما زه خو لا پیدا شوی نه وم نو څنګه یې پکې لیکلي پته ولګېده چې الله تعالی د مخکې نه دا ټول معلومات لیکلي دي او دقیقې ته تقدیر وایي. یاد شو خبره باندې پوه شوئ. وعن ابن مسعود د حضرت عبدالله ابن مسعود نه روایت دی قال دی وایي حدثنا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم من ته بیان کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم هو الصادق المصدوق هغه رښتینی مو او خلقو ته هم رښتینی ویلی دی ان خلق احد ان خلق احدکم چې پیدایش د یو ستاسو نه یجمعو جمع کولی کیږي انسان پی بطن امه په ګېډه د مور کې 40 یوما سوره دی 40 ورځې نطفتن د یو څاڅکي اوبو په شکل کې انسان چې کله پیدا کیږي نو اول د مور په ګېډه کې سوره دی د اوبو په شکل کې پروت دی 40 ورځې ثم یکون علقه بیا د 40 ورځو نه وروسته دا څاڅکي اوبه څه شي دا ټینګېږي نو خټه ترې جوړه شي. علقه وایي غلیظا علقه یعنی غلیظه سخت شي مثل ذالک د دې په شان مثل ذالک د دې په شان څه مطلب یعنی 40 ورځې نطفه بیا 40 ورځې څه شي علقه څه شي سخت شي یعنی خټه شي. ثم یکون مضغه بیا شي یو ټینګه نوڼۍ غوندې یعنی غوښه ترې جوړه شي مضغه یو لوړتړه ترې جوړه شي مثل ذالک د دې په شان څومره دی شوې 40 نو 40 دونه 80 3 120 ثم بیا یبعث الله راولیږي درې میاشتې د 120 ورځې څو میاشتې 4 میاشتې نو 4 میاشتې د مور په ګېډه کې دا بچی چې نو دا د یو غوښې شکل ته لاړ شي خو مور محسوسوي نه درنوالی نو ثم یبعث الله بیا راولیږي الله تعالی الیه دې بچي ته ملکن یو ملائک باربع کلمات د 4 خبرو سره تراویلیږي ورته څه ورته وښي 4 ټکي ورته وښي چې دا 4 ټکي په دې بچي سره ولیکه نو هغه 4 ټکي کم دي فیکتب عمله نو ولیکلی شي دا عمل چې دی به دا کارونه کوي واجله او د مرګ ټیم ولیکلی شي دا به راځي ټیم مري ورزقه د رزق ولیکلی شي چې دونه به خوري او دونه به تپاتې کېږي وشقي او سعید او دا ولیکلی شي چې دا به په دنیا کې نیکبختي کې بدبخته وي
یاد شو خبره چې دا پکې اول واچولای شي ثم ينفخ فيه الروح یا روح ثم ينفخ بیا پکړې شي فيه پدې کې الروح روح نو په ولذي د مالي په اغزاد قسم لا اله غیره چې داغه نه علاوه بل څوک د عبادت قابل نشته ان احدکم پتاسو کې هر یو تن ليعمل کوي بعمل اهل الجنه د جنتیانو په شان کار وکړي حتی تر دې ما یکون چې نبی بینه د پمنس کې و بینها او د جنت پمنس کې الا ذراع مگر یو غز یو سړی په ټول عمر لګي نیک کار نه بکې کوي د جنت او د پمنس کې به یو غز ځای پاتې فيسبق عليه الكتاب فيسبق نور وړاندې بشي عليه په د باندې الكتاب او خپل تقدیر فيعملون په اخر کې به وکي بعمل اهل النار کار د جهنميانو کلمه د اسلام په دی به د بيدینه کار شروع کې په دخلها نو دی به ورننه ودی چرته ورته وان احدكم پتاسو کې یو تن بل يعمل کوي بعمل اهل النار کار د ورولو حتی تر دې ما یکون چې پاتې بنشي بینه په مند د کې او بینها په مند د ور کې الا ذراع مگر یو غز فيسبق عليه الكتاب نور وړاندې بشي په د باندې تقدیر فيعمل دی به وکي بعمل اهل الجنه د جنتیانو کار فيدخلها نو دی به جنت ته نوځي یاد شورته خبره وان سهل ابن سعد ابن سعد نے روایت دے رضی اللہ عنہ قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ان العبد انسان ليعمل كي عمل اهل النار کار د جهنميانو وانه من اهل الجنه او دی جنتی او سړی په ښکارا باندې د جهنميانو کار کوي خو په حقیقت کې بده صحیح جنتی به ولې په اخر ټیم کې بده سکی په اخر ټیم کې بده نیکی طرف ته وروړي الله به ته ګناهونه معاف کوي يعمل عمل اهل الجنه او یو سړی به عمل کوي د جنتیانو وانه من اهل النار او دی به صحیح ور ولې مرونه هو دی به صحیح دی به ور ولې وانما الاعمال او په دې ځان په هغه ګورې چې د اعمال ثوابونه به ملاويږي بالخواتيم په خاتمه باندې د اعمال مدار په خاتمه باندې چې سړی په کوم حالت کې مړ شو په هغه حالت کې بیانېږي یو سړی د نیکی په حالت کې مړ شو د نیک حسابيږي یو سړی د بدعملۍ په حالت کې مړ شو د بدعملۍ حسابيږي لہذا په همیشه د پاره خواري په کار ده چې د مرګ پورې سړی د نیکی په دین باندې شي ثابت قدم پاتې شي اسنه چې سړی ټول عمر لګیای نیکی کوي او په اخر کې جهنم طرف ته ورسیږي پوه شي په خبره باندې یاد دي درته هغه قصه چې یو خزه د یوې سپۍ په وجه باندې الله چرته جنت ته بوتلې وه بدعمله ښځه و الله د سپۍ د اوبو په وجه باندې جنت ته لېږلې وه ښځه هم درته یاده ده چې نیکعمله وه د یوې پیشو د وږي کولو په وجه باندې الله چرته لېږلې وه جهنم ته لېږلې وه وعن عائشه رضی الله تعالی عنها د حضرت عائشه رضی الله عنها روایت دی قالت دا وی دعي رسول الله صلی الله علیه وسلم روبل رسول الله صلی الله علیه وسلم الى جنازه صبي یو جنازه دی یو ماشوم من الانصار د انصارو د انصارو یو ماشوم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم راوخته شو چې د سوکا جنازه وکا فقلت نموت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا الله پیغمبر توبا لهذا د دې الف مزيدي د دې ماشوم سری مزيدي عصفور من عصافير الجنه دا خو یو چنچنه د جنت نه لم يعمل السوء گناہ نه کړی ولم يدركه او نه گناہ مندلی دا فقال نو پیغمبر علیہ السلام وتوی او غیر ذلك د دین علاوه نور ثوی یا عائشه ان الله خلق للجنه اهلا الله جنت نم خلق پیدا کړي خلقهم پیدا کړي لها د جنت لپاره وهم او دوی په اسلاب ابائهم د پلار پملاګانو کې وخلق للنار اهلا او پیدا کړي دي ورلم خلقهم لها پیدا کړي د ور د پاره وهم په اسلاب ابائهم او در پلارانو په پس کې دي پملاګانو کې دي د دې حدیث نه معلومه شو چې لا سړی پیدا شوی نه د متعلق د جنت او د دوزخ فیصله شوی نو بیا د ماشوم څه فکر دی نو او د علماو اکثریت چې دی نو په دې باندې متفق دی چې یو ماشوم چې کله د پیدایش د بلوغ نه مخکې وفات شي نو د سبا الله تعالی حساب کتاب نه کوي او دا به جنتیانی
خو د دې حدیث د ظاهر نه دا معلومیږي چې ماشومان چې دي نو هغه که ماشومان هم وي نو د هغې متعلق دا سړی نشي ویلی چې دا جنتیان دي ځکه چې هغې خو هم راتلونکي دور د دې خو به دا لیکلی شوی چې دا به یا جنتي یا به جهنمي نو په دې وجه موږ د یو ماشوم متعلق د یو کشر متعلق دا صحیح فیصله نشو کولی چې دا جنتي دی یا جهنمي دی. البته د علماو اکثریت د دې قائل دی چې یاره کم ماشومان د بلوغت نه مخکې وفات شي یو بل حدیث دی چې کل مولود یولد علی الفطره هر ماشوم چې پیدا کېږي دا په فطرت اسلامي پیدا کېږي فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه بیا یې پلار ولګي یا ته عیسائی جوړ کړي یا ته یهودي جوړ کړي او یا ته مجوسي جوړ کړي. په دې وجه باندې د ماشومانو متعلق څوک وایي چې دا به جنتیاني څوک وایي نه د کافرو ماشومان خو چې دي د هغې متعلق خو موږ دا نشو ویلی چې جهنم ته دي خو جنت هم ځای نه دی نو په منځ کې دا اعراب چې دی دلته وایي څوک وایي نه دا به د هغه جنتیانو چې کوم خادمان دي په خادمانو کې به دی څوک وایي نه مطلق دا جنتیان دي ځکه چې هغې خو مکلف نه دي الله تعالی لا نیولي نه دي. بهرحال زمونږ استاد دپاره دا یو تسلی خبره ده چې سړی بالغ شي الله تعالی ورسره حساب کتاب کوي د نابالغ سره الله تعالی حساب کتاب نه کوي. یاد شو بس دی د واړه اشاره واخر دعوانا الحمدلله.